غزوه تبوک په سفر کې چې صحابه را روان دي خوراک سامان کم شو، صحابه پریشان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وای خفکیږئ ما نن تر مازدیګره پورې به تاسو ته دا رزق را ورسیږي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کله چې دا وخت وکتو چې اسلام ته ضرورت ته نو یو نه دوه نه درې نه اوه د غلې ډک اوښانې راوستل او صحابه ته وې دا ستاسو شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې پته ولګېده حدیث شریف ته دومره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خپل لاس مبارک اوچت کړ چې خپل سر نه بره تیر کړ او څه دعا یې کوله او یا رب زه له عثمان ناراضي یم ته ور ناراضي وګرځېږي، یا رب زه عثمان ناراضي یم ته راضي ورنه وګرځېږي. اللہ اکبر. او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا حدیث په بخاری کې شپږ ځای راغلی دی. نبی علیہ السلام فرمائی زه ته راضي یم ته راضي شې. او یو دا حدیث حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو باغ کې نو وی فرمایل چې څوک په دروازه باندې دستک وکي نو ورته وایه چې دننه هم راشه. او نبی علیہ السلام فرمائی ته جنتی یې. دروازه باندې आवाज شو د باغ په دروازه باندې سګوري حضرت ابوبکر صدیق ته حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ ته جنت زیره ورکړو رادن نه کړو. دینه بعد بیا دستک شو. نبی علیہ السلام فرمایا ابو موسی اشعری پاسه ورشه ورته وایا چې څوک په دروازه وي ته جنتی یې او رادن نه کړ. دروازه کولو پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولاړ دی رادن نه کړو زیره ورته وکړو. بیا دروازه وټکېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای اوس په عثمان وی. عثمان توایا چې الله محبوب فرمای ته جنتی یې خو په دنیا کې به پتا باندې سخت تکلیف راځي تکلیف ته ځان تیار کړ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ته زیره هم ورکړو او ورته پتا باندې به تکلیف راځي یعنی یو وخت په چې خوارج به تا ترساو کوي ظلم او جبر به در باندې کوي خو په دې وخت کې به بیا ترستو کېږي نه. نما عزت مندو قدر مندو دا حدیث په بخاری کې پشپک ځایو کې موجود دی. حضرت ابو موسی اشعری چې حضرت عثمان غنی ته د جنت زیره ورکړو حضور فرمای اے عثمان ما ایو بچی تعالی درکړه هغه وفات شو بیا مې کلثوم درکړله هغه وفات شو. اے عثمان کچیرته ما دینه بعد بل لور نو تا نه بل خزو ما چیرته نه دی کتلی بل لور به هم ما تعالی درکوله. یو حدیث شریف کې راځي حضور فرمایي که ما سل لوڼه وې سل لوڼه او یوه مړ کېده نو هغې نه بعد بله دا سل واړه لوڼه به ما د عثمان په نکاح کې ورکړې وې. دومره د حضور صحابه او نبی علیہ السلام دې صحابه سره محبت